الله پاک دا شیطان د جنت نه رابار کړی دی. نو موږ ته څه پکار دی چې موږ یې د خپل زړه نه بار کړو که نه. زمونږ جنت خو دا زړه دی که نه. جنت باغ ته وایي. نو زمونږ دا زړونه چې دي نو دا د باغ حیثیت لري. نو چې الله پاک دی د جنت نه بار کړی نو موږ له پکې دا تعلیم دی چې موږ یې د بوستان دل نه بار کړو. د زړه د دې باغچې نه به دې څه کړو؟ دې به دې بار کړو. په څه به بار کېږي؟ فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. د الله پاک په مدد باندې به بار کېږي. نو چې دې بهر شي نو کار به سم شي. دا زړه چې دی دا ما تاسو ته وایي چې دا باغ دی. څنګه باغ دی؟ یو سړی ما ته خو اوسه پورې دا پته نشته چې دا باغ دی. نو صوفیان وایي چې ستمست اگر هوست کشد که بسیر سر و سمندره توز غنچه کم ندمیدی در دل کشا بچمن دره. وایي که ستا په خیال کې الالتجاء الى الغیر والتعلق به دې ته تعوذ ویل کېږي. په لنډو الفاظو کې مونږ دا ووایو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مونږ وایو نو دا مونږ د خپل عجز اظهار کوو. او یو عاجز هسې نه هسې اظهار نه کوو. مونږ یو عاجزه کمزوري یو او د الله جل شانه د قدرت او د عظمت اقرار کوو. او دا حقیقت دی چې الله تعالی د عظیم قدرتونو مالک دی. چې هغه چاته پناه ورکړي نو هغه انسان پناه حاصله کړه. چې د الله پاک مدد وشي نو ګران کارونه آسان شي. او چې د الله تعالی مدد نی نو آسان کارونه بیا انسان ته ګران شي. نو په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې دغه خبره مونږ کړې وه. یو مو دا ووی چې ما سوی الله نه تعلق کټ کول او خالق طرف ته متوجه کېدل. دا د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مقصد دی. او دا د تصوف لومبنی قدم هم دی چې انسان د مخلوق نه خپل رابطه دا کمه کړي او د خپل خالق طرف ته توجه زیاته کړي. تصوف والا د بیعت یو سلسله چلی. نو په دې کې انسان د خپل عجز اظهار کوي. دی په دې معاشره کې وګرځي په خپل ځان د اصلاح دپاره د روحاني علاج دپاره د یو مصلح د یو مربي د یو معالج انتخاب کوي. نو چې کله د ځان مریض ښکاري او ځان ورته قابل د اصلاح ښکاري چې ما ته اصلاح ضرورت لري نو بیا څه کوي؟ بیا د هغه خپل اصلاح دپاره دی فکر شروع کړي. بیا نظر اچوي چېرته زما اصلاح به کوم ځای کې وشي. نو چې دی د یو ځای انتخاب بیا وکړي چې دغه معالج دی زما دغه مصلح دی زما دی به که خیر د الله په فضل زما اصلاح کوي زما روحاني علاج به کوي. نو چې د هغه په لاس باندې دی بیعت کوي نو دا یو قسم د تکبر د علاج یو سلسله را شروع کړه. دې نه دا معلومه شوه چې کم از کم یو کس خو د ځان نه غوره وګڼلو. که د نورو خلکو نه دې ځان اوچت ګڼي نو دغه یو یې خو د ځان اوچت وګڼلو چې د ده عقیده جوړه شوه چې دغه کس سره به که خیر زما اصلاح وشي. او چې کله یو سړي سره دا احساس نه چې زه مریض یم نو دی به علاج ته څنګه متوجه شي؟ یا وایي زه مریض یم خو زما به علاج څوک کوي. دې نظر اچوي خو څوک ورته داسې نه ښکاري چې هغه د ده علاج وکړی شي. د دې مطلب دا شو چې ده له هغه کس د ځان برابر یا د ځانه به کم ښکاري. که د ځانه ده هغه اوچت ګڼلی نو بیا به یې ویلي چې بس همده سره به زما د یو څو خبرو د اصلاح هغه سلسله شروع شي. نو په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې مونږ د خپل عجز چې کله اظهار کوو
او د الله تعالی د قدرت اقرار کوو. نو دې نه د تصوف یو خبره مونږ ته دا معلومه شوه چې صوفیم خپل ځان قابل د علاج ګڼي، نو د هغې دپاره دی چاته ورشي او هغه سره خپل روحاني تعلق دا ورسره جوړ کړي چې د خپل ځان مریض ښکاره شي او هغه بل کس ورته د دې لایق ښکاره شي چې که خیر د ده په مجلس کې به زما اصلاح د الله پاک په فضل باندې وشي. د تصوف دغه یو بنیادی خبره دا د تعوذ نه مونږ ته معلومه شوه. د مخلوق نه خالق طرف ته متوجه کېدل او د خپل ځان هغه کمزوري انسان ته معلومېدل. بل په تصوف کې یو پرهیز یو پکې علاج وي، څه پکې اذکار او وظایف یې هغه کول غواړي، څه پکې پرهیزونه چې دا به نه کوئ تاسو. نو په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې دې کې پرهیز دی د څه نه؟ د شیطان نه، د مخالفو قوتونو نه. زه پناه غواړم په الله تعالی سره د شیطان رټلې شوي نه. نو د شیطان مقابله کې دی د الله پاک نه مدد غواړي. نو گویا دی دا محسوسی چې دا شیطان زما دشمن دی، نو د ده مقابله پکار ده، د ده نه پرهیز پکار دی، د ده نه لرې کېدل پکار دی، د ده نه اجتناب پکار دی، ده ته د حملې موقع ورکول نه دي پکار. نو د ده د حملې نه به زه کله بچ کېږم چې د الله پاک مدد ما سره. نو په دې اعوذ بالله کې څه دي؟ دې کې پرهیز دی. او په بسم الله الرحمن الرحیم کې بیا څه شی دی؟ په هغې کې علاج دی. هغې کې د الله جل شانه د الوهیت بیان دی، د الله پاک د رحمانیت بیان دی، د الله پاک د رحیمیت بیان دی. نو هغه څه شی شو؟ هغه علاج شو. نو پرهیز چې دی دا مقدم وي په علاج باندې. یو دفع د مضرت ده او یو جلب منفعتی. نو په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې دفع د مضرت ده او په بسم الله الرحمن الرحیم کې جلب منفعت ده. او تصوف کې څه شی دی؟ تصوف کې هم دغه دی، تخلی عن الرذائل. تخلی خی نقطې والا، تخلی عن الرذائل، د رذائلو نه ځان خالی کول چې تکبر لرې شي، د دروغو مرض د انسان نه لرې شي، د حسد بیماري ته لرې شي، او د ریا بیماري ته لرې شي، د دروغو بیماري ته لرې شي. نو دې کې تخلی عن الرذائل ده او تحلی بالفضائل ده. پکې تصوف دغه دوه خبرې دي، یو تخلی عن الرذائل او یو د تحلی بالفضائل. یو ته تخلیه وی او بل ته تحلیه ویل کېږي. لکه مونږ یو دروازه اول پر اګمال باندې صفا کو، نو د هغې نه پس هغې ته بیا رنګ چړاو کو، او چې زنګونو والي هغه ته صفا نه کړې او رنګ ورته ورکړې، نو د دې به داسې مثال چې د یو ځای نه تا پلیتې لرې نه کو، د هغې هغه صفایي بیا هم غواړې. د کوی نه اول پلیتې بهر کړي، نو بیا هغه اوبه چې دی نو هغه صفایي د هغې ممکنه شي. نو اول چې دی نو مرض دفع کول دي، او بیا ورپسې څه دي؟ بیا مقویات استعمالول دي. د تبې مریض نو د هغه دپاره اول د ترخو دوایانو انتظامي چې دغه دوایانې ته وخورې نو ستا د تبې دا مرض به لرې شي د الله پاک په فضل باندې. نو چې بدن کې بیا کومه کمزوري راغلي نو د هغې دپاره بیا ورته د بدن موافق غذاګانې را شروع کړي. نو مقویات رستو دي او دفع د بیماری چې ده نو دا مخکې ده. الله پاک دا شیطان د جنت نه رابار کړی دی. نو موږ ته څه پکار دی چې موږ یې د خپل زړه نه بار کړو که نه. زمونږ جنت خو دا زړه دی که نه، جنت باغ ته وایي. نو زمونږ دا زړونه چې دي نو دا د باغ حیثیت لري. نو چې الله پاک دی د جنت نه بار کړی، نو موږ له پکې دا تعلیم دی چې موږ به د بستان دل نه بار کو، د زړه د دې باغچې نه به دې څه کو؟ دې به دې بار کو. په څه به بار کېږي؟ فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، د الله پاک په مدد باندې به بار کېږي. نو چې دې بهر شي نو کار به سم شي.
دا زړه چې دی دا ما تاسو ته وایي چې دا باغ دی څنګه باغ دی یو سړی ما ته خو اوسه پورې دا پته نشته چې دا باغ دی نو صوفیان وایي چې ستمست اگر هوست کشد که بسیر سر و سمندره تو ز غنچه کم ندمیدی در دل کشا به چمن دره وایي که ستا په خیال کې راشي چې یاره ما ته سیل پکار دی د سر و د سمن د جنګلاتو د باغونو مشاهده پکار ده خشته منظرونو ته تلل پکار دي نو وایي ته داسې کار وکړه چې د خپل زړه دا دروازه دې کولاو که در دل کشه به چمن دره د زړه دروازه دې کولاو که د زړه دې چمن ته رادن نشه د زړه دا دروازه په څه باندې کولاویږي دا په دې ذکرونو باندې کولاویږي نو چې ذکر سړی کوي نو دا زړه به څه شي دا به پاک شي سینه به د فراخه شي چې راڼا شي په دې سینه کې دته به خپل لطایف هلته کې معلوم شي اوس یو کمره کې توره تیارې نو کال ته ډېر قیمتي کتابونه هم پراته نو سړي ته پته نه لګي چې کوم کتاب دلته پروت دی خو چې کله راڼا شي نو چې څه پکې پراته نو هغه دته بیا ښکاره شي نو چې دا سینه کله منوره شي نو په دې کې بیا دته ځان ته ښکلاګانې دا ورته پکې څرګندې شي چې دې کې دا لطیفه قلب هم شته په دې کې لطیفه روح هم شته ګوره په دې سینه کې لطیفه سر هم پکې شته خفیم پکې شته اخفام پکې شته دا خو پوره باغ و د دې خو نه خو زه نوم خبر او بیا په یو لطیفه باندې دې محنت کوي د هغې خپل انوارات دې مشاهده کوي د قلب خپل انوارات دي د هغې ځان له رنګ د روح د هغې خپل رنګ دی د سر د هغې خپل دی د خفي خپل او د اخفا چې دی نو خپل نفسي قالبي پورې نو د الله جل شانه هغه طریقه چې هغه د شیطان د جنت نه بار کړی دی موږ له پکار دی چې موږ د خپل زړه نه دې بار کوو د الله تعالی په مدد سره بیا د بسم الله الرحمن الرحیم چې موږ ووایو چې دا علاج دی نو بسم الله چې موږ وایو د هغې نه مخکې موږ حفاظتي تدابیر اختیار کړه چېرې زه خو قرآن مجید ته کېناستم او تلاوت زه اوس کومه خو دا شیطان چې دی دا خو زموږ دشمن دی نو چې زه دې لرې کړم د الله په مدد سره او دې زما نه لرې شي نو زه به د بسم الله الرحمن الرحیم نه د قرآن شریف هغه ابتدا وکړم د دې هغه علوم او معارف هغه به زما دې زړه ته رادن نشي نو دا یو حفاظتي تدبیر چې د اختیار کو لکه یو سړی لامبو وای نو د لامبو دپاره مخکې نه پخوا خو به خلکو صرف لامبو زده که نو لامبو بیا واله اوس چې کوم خلک لامبو وای نو د هغې دپاره د هغې خپل جاکټ یې واچي دا د هغې هغه حفاظتي تدبیر نو مونږ حفاظتي تدبیر دې دپاره اختیارو چې په دې تاریخ کې داسې ډېر خلک تیر شوي دي چې هغوی ناست قرآن شریف ته او یو ګمراه یو فاسد عقیده چې ده نو هغه بیا په معاشره کې خورئ او خلکو ته وایي چې قرآن کې داسې راغلی دي لکه د مرزا قادیاني فاسد عقیدې د کفر هغه خو د قرآن شریف آیاتونه خلکو ته داسې نیمې ټوکړې یو ځای نه بل ځای نه راغستې وي او ما باندې نوی نوی وحی راغلی دی انا انزلناه قریبا من القادیان انا انزلناه قریبا من القادیان نو دا اوس څنګه دې تاسو قرآن ویلی شي یا وایي چې تاسو د الله پاک نه هدایت غواړئ او هدایت چې دی نو دا هغه انعام یافته خلکو لارې ته وایي انعام یافته نبیین صدیقین شهدا او صالحین دي دغه ځای پورې خو مونږ هم دغه معنا کوو خو هغه ظالم وایي چې تاسو د خدای نه نبوت وغواړئ صدیقیت یې وغواړئ شهادت یې وغواړئ صالحیت یې وغواړئ ما ته غوښتو مال یې راکړو تاسو له نه درکړی نبوت مې ته غوښتو مال یې راکړو نو دا اوس قرآن شریف ته یو سړی ناست دی او باطل او فاسد عقیده دا په خلکو کې خورئ نو مونږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په دې عقیده باندې وایو چې خدایه
ستا دا لوی کتاب د علوم او د معارفو دا لوی سمندر دې ته مونږ دا قلب او دا دماغ دا مونږ دې ته وردننه کوو خو مونږ د دې د الله جل شانه د کلام هغه انوارات او تجلیات د هغې مونږ ته نه سوال کوو او د ګمراه کېدو نه د بچ کېدو سوال کوو ځکه چې یضل به کثیره ویهدي به کثیره نو مونږ تا نه دا سوال کوو چې په هغه یهدي به کثیره کې مونږ راوله او هغه یضل به کثیره چې د هغې نه مونږ بچ شو نو دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په دغه عقیده باندې داسې اهتمام سره او توجه سره ویل پکاري او